أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن کریم ابتداء شروع شوه دیزے پورے راورسید دا سورت اخلاص تے ددی گن نمونہ مفسرینو ذکر کرلی بعضی شل نمونے ذکر کرلی او دا یو قانون وی چې ډیر نمونه یي ناغه په شرافت باندې دلالت کوي. دا صورت مکی صورت تے دویشتم نمبر دے په نزول کې رستو د سورۃ الناس نا. سورۃ الناس اگرچہ د قرآن کریم د ترتیب په لحاظ سره بالکل آخری صورت تے او په نزول کې اغا یوشتم دے او دا سورۃ اخلاص دویشتم نمبر صورت تے. قرآن کریم د سورتونو په لحاظ سره یو سل سوارلس سورتونه دي. په دې کې بیا څه مکی دي څه پکې مدني دي. نو شپږ اتیا سورتونه دا مکی دي او اتیش سورتونه دا مدني دي. مکی هغه ته وی چې هغه په مکه کې نازل شیو یا د هجرت نه مخکې نازل شیو. هغه هم د قصې په لوح محفوظ کې وو. بیا د ضرورت مطابق چې کم وخت کې کم یو خبرې د کمې مسلې ضرورت راته هم هغه مسله او هغه آیاتونه نازل شوي دي. د دې وجه نه پکې دا مخکېوالی رستوالی کیږي چې د نزول په لحاظ سره دغسې دي او د ترتیب مصحفي په لحاظ سره چې کوم قرآن کریم زمونږ سره دی لیکلی شوی یو دا ترتیب دی او یو د نزول ترتیب دی. د نزول په لحاظ سره چې وګورئ نو د ټول ناول سورت اقرا سورت علق هغه نازل شوی دی. اقرا بسم ربک الذی خلق او هغه هم ټول نه دی، صرف 15 آیاتونه په هغې کې د ټولو نه اول په غار حرا کې نازل شیو. د هغې نه وروستو بیا لږ لږ د ضرورت مطابق نازل شوی دی. نو قرآن کریم کې د ټولو نه غټ او اهم مضمون هغه د توحید دی. توحید معلومیږي، هر یو شی چې معلومیږي نو هغه په ضد باندې معلومیږي. ورځ معلومیږي نو هغه په شپه باندې معلومیږي. سپین سړی پیژني نو هغه په توروالي باندې پیژني. یو طرف ته تور دی نو د هغې مقابل کې سپین دی. شپه ده او ورځ دی دا د یو بل مقابل دي. نو دغسې په تقابل سره پیژندګلو راځي. نو یو طرف ته توحید دی او بل طرف ته شرک دی. نو د شرک بعضې اقسام دي د هغې پیژندل هم پکاري چې دا وپیژندی شي چې سړی توحید طرف ته راشي. د شرک
غټ قسمونه دو دي، یو د عقیدې سره تعلق لري او یو د اعمالو سره تعلق لري. د عقیدې سره چې تعلق لري نو هغې کې غټ د شرک قسمونه څلور دي. یو شرک فی العبادت دی، یو شرک فی العلم دی، او یو شرک فی التصرف دی، او یو شرک فی الدعا دی. شرک فی العلم مطلب بدای چې د الله رب العزت سره په علم کې هیڅوک برابر نشتی. شرک فی الدعا بدای چې د الله نه سوا بل د رابلنې قابل نشتی. شرک فی التصرف او فی الاختیار هغې مقصد بدای چې اختیارمن یوازې الله دی، د بل چا هغه اختیار نشتی کوم چې د الله دی. اختیارات دو قسم دي، یو ظاهری دي یو باطنی دي. ظاهری خو زما او ستا اختیار هم شته، لیکن د دې اختیار نه اخواته چې هغې کې اسباب نه وي، بغیر د اسباب و اختیار هغه د الله دی. او شرک فی العبادت چې د الله نه سوا د بل چا بندگی کولی کیږي، دا غټ قسمونه دي د شرک. نو چې د دې نه سړی ځان ساتي نو هغه به توحید طرف ته راځي. نو قرآن کریم کې د ټولو نه اول هم دغه د توحید مسله ذکر کوي، رد د شرک کوي. الحمدلله نو په هغې کې هم اول کې توحید ذکر کوي. بیا چې سورت بقره شروع کی نو هغې کې مسله د توحید دا، رد د شرک دا پکې بار بار راځي. دغسې ټول قرآن کریم کې راځي، دا رواني. د دې سره سره د اعمالو تذکره هم کولی کیږي. د زیات د اعمالو خبرې هغه چې راځي سورت بقره کې خو ډېر د عملو خبرې دي. په هغې کې د کورنۍ د پاره 18 احکام دي. کورنۍ به څنګه صحیح کیږي نو د هغې 18 احکام دي. هغه 18 احکام په کور کې دا نافذ کول غواړي او په هغې باندې عمل کول غواړي نو دا کور صحیح شي. دارنګې د یو سړي د خپل بدن دپاره 15 خبرې هغه د عقیدې دي، 15 خبرې هغه د اعمالو دي چې دغه د سړي په اعمالو کې او د سړي په عقیده کې دغه خبرې راشي. دارنګې بیا 4 خبرې د ملک د پاره دي چې هغې ته سیاست مدن وي. اول کې د یو سړي د پاره چې دي نو هغې ته تهذیب الاخلاق وي. دغه سړی د اخلاقو باندې پوره دی چې دغه 15 خبرې دا په بدن کې شتي، په دې باندې عمل شته، د په عقیده کې دي او د په اعمالو کې دي، نو دې ته تهذیب الاخلاق وي. بیا دغه کارونه چې هغه کم الله رب العزت موږ ته ذکر کړلی د دغې کارونو سره سره چې دا په یو کورنۍ کې راشي نو هغې ته تدبیر منزل وي. مطلب دا کور دا په تدبیر په لحاظ سره د اعلی معیار باندې دی. بیا دغه اصول د کورنو ده، د سړي د ذات خبرې او ورسره بعضې کارونه داسې چې هغه د ملک سره تعلق لري چې په ملک کې دی د مجرم لا سزا ورکولی کیږي، په ملک کې دی رشوت نه وي، په ملک کې دی هر یو سړی د سختې فختې عادتي، ملک کې دی مال په صحیح ځای باندې لګي. چې کله دا 4 خبرې دا د ملک سره دي نو دې ته سیاست مدن وي. او زمونږ د ژوند سره دا 3 واړه خبرې تړلې شوي دي. یو د سړي د خپل ذات خبره ده، یو د کورنۍ کې معاشره کې سړی اوسیږي نو د هغې خبره ده، او یو د په ملک کې اوسي نو د ملک قوانین دي، د هغې سره تعلق لرونکي خبرې دي. بیا د هغې نورې خبرې خوشتي، د رعیت په مابین کې احکامات، د راعي او د رعیت، د بادشاه او د رعیت په منځ کې بعضې احکام. نو 12 او 9 احکام هغه هلته کې په صورت نساء کې بیا ذکر کوي. دارنګې مخې ته چې بیا صورت مائدې ته سړی لاړ شي نو بیا په هغې کې د حلالو او د حرامو تذکره کوي چې دا کم یو شی حلال دی کم حرام دی.
په دې طریقې باندې چې سړی مخې ته رواني سورت نور ته ورسی. نو په سورت نور کې بیا د کورنۍ بعضې خبرې داسې دي چې هغه طرف ته ځي، هغې باندې پابندیانې دي. څلور قوانین ذکر کړلي د دفع فحشا دپاره، او بیا قوانین مبادی 7 دي، 7 قسمه دروازې دي د فحش د ورننوتو، دا بندي کوي. او بعضې کارونه داسي چې هغه د حکومت سره تعلق لري، چې د حکومت سره تعلق لري نو هغه به کوي. زما او ستا په هغې کې بیا دخل ځکه نشتی چې قانون موږ په خپل لاس کې نشو اخیستی، قانون به یې د هغې حکومت په لاس کې، هغه به کارونه دا بعضې کارونه دي دا به هغې کوي. بهرحال خبره په دغې طریقې باندې د صورت نور کې د معاشرې د اصلاح خبرې کوي. نو په هغې کې د ستر او د پردې خبره هغه پکې هم ده. صورت نساء ده، نو په صورت نساء کې مخکې چې کوم دغه قوانین ذکر کولې نو د هغې سره سره د معاشره کې 12 مسائل د میراث یو او 4 نور دا ذکر کوي. هغې باندې خو ځانله په احادیثو کې اوږد تفصیل دی چې د میراث د چا برخه ده. قرآن کریم کې په مختصر انداز باندې او یو جامع قوانین ذکر کړلی، بیا هغې ته کتی کېږي او د هغې په روح سره دا خبره بیا اوږدېږي. اصل به یوي قانون او قاعده هغه ذکر کړی شوي دي قرآن کریم کې، او د هغې تفصیل او تشریح هغه بیا په احادیثو کې د فقهي کتابونو کې بیا میلاویږي. نو د میراث مسله ده د ښځه ده، نو ښځه په یو ښځه ده، یوه لور ده، یوه مور ده، یوه ښځه ده. دا 4 قسمه زنانو کې دي. د دې حصې هغه قرآن کریم مقرر کړلی او ویلې دي، ذکر کړي دي، دا ورکول پکار دي. نو چې کله دا نه ورکولی کېږي نو بیا د هغې د اخیستو دپاره بیا حکومت دی، نو حکومت ته بیا دا کیس مخکې کولی کېږي او هغه دغه مال میراث اخلي او بیا یې په هغه باندې تقسیموي. نو هغې کې زمونږ د خپل عمل هم دخل دی، او که د خپل مونږ په صحیح طریقې باندې کوو خو لیکن ورکوي نه نو بیا یې حکومت اخلي. نو قرآن کریم کې ابتدا نه دغه مسله د توحید ده چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت دا دنیا آباده کړله، دنیا یې پیدا کړې هم د دقې توحید دپاره ده. لکه قرآن کریم کې الله رب العزت وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانان او پیریان مې د دقې دپاره پیدا کړلی، د خپلې بندګۍ دپاره. نو د دغې بندګۍ خبرې هغه ځای په ځای باندې کولې، نو کله چې قرآن کریم نو بیا یې وی چې یو دا اهمه خبره ده دا د نه چته هیره نشي. نو ځای په ځای زموږ عام طور باندې چې کله د یو سړي څه مسلې لاړ شي، ناظم پسې لاړ شي، یو بل غټ سړي پسې لاړ شي، هغه ته وایي زما دا کار کول غواړي او په الله بشي او دا به ماله تکې. الله رب العزت چې قرآن کریم اختتام ته رسوي نو هغه مسله چې اهمه مسله ده نو هغې په بالکل په ټوس الفاظو کې چې د صورت نوم اخلاص ښودی دی په هغې طریقې باندې دا ذکر کړه. صورت توحید هم د دې نوم دی، صورت نجات هم د دې نوم دی، او صورت معرفت هم د دې نوم دی. نو ما مخکې وویل چې د دې ګڼ نومونه دي. قرآن کریم دی نو د قرآن کریم په موږ باندې حقونه دي. یو خو ایمان دی، هغه زموږ د ټولو شتي، ورپسې د قرآن کریم الفاظ زده کول دا موږ باندې لازم دي. دویم نمبر باندې د قرآن کریم مقصد زده کول، ترجمه کول، د دې مقصد معلومول چې په دې کې الله زموږ نه څه غواړي دا زده کول، دا په هر مسلمان باندې لازم دي. دریم نمبر باندې بیا په دې باندې عمل کول دي، نو دا هر مسلمان باندې د دې عمل له. او بیا څلورمه خبره هغه د عمل په لحاظ سره چی نو د ایمان نه رستو ایمان سره چې شمارې نو بیا 5 جوړیږي، او چې د ایمان سره نه شمارې نو بیا څلورمه خبره
هغه دا بیا دا قرآن کریم نور ته رسول. چې دا موږ دا 15 خبرې دي، نو ایمان خو زموږ د ټولو شته. الفاظو په لحاظ سره هم د دې خدمت کولی کېږي او خلک یې وایي، لیکن د دې معنا او مقصد معلومول چې الله زموږ نه په دې کې څه غواړي، نو دا دې کې کمی ډېر زیات دی. د عمل په لحاظ سره هم ډېر شی کمی دی، او بیا د رسولو په لحاظ سره په هغې کې هم ډېر کمی دی. الله رب العزت دې دغه کمی زموږ نه لرې کړي، او الله دې موږ له دغه ټول څومره چې د دې حقوق دي موږ باندې، د دې موږ باندې زموږ نه د دې تقاضي دي، الله دې موږ د هغې پوره کوونکي جوړ کړي. نو دا صورت ته آخر کې قل هو الله احد، د الله رب العزت د توحید خبره کوي، خالص د توحید، بله مسله په دې کې نشتی. نو وی قل، نو دا ما ته هم وی او تا ته هم وی، پیغمبر ته هم ویلو، هر یو تن ته دا قل وی ته وایه. نو ما او تا به دا وایو، دا به خپله زړه ته ورکوزو دا خبره. قل هو الله احد، ووایه هغه الله دی یک یو. خلاف باندې افراد تباه شوي دي. دینه چې مخکې کوم صورت ته صورت لهب ورته وایي، تبت یدا ابي لهب وتب، په دې باندې د دې مسلې نه هغه خلاف و، دا مسله نه ومنلي، تباه شو. نو دشمن بس تا تباه کېږي په دې خبره باندې چې تا دا مسله منله او هغې نه مني، نو هغه به تباه کېږي. نو هغه ابو لهب تباه شو، هغه په کور کې لاس نه رسېده او راتبه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تنګاو، کله په یوې طریقې باندې، کله بله طریقې باندې. بعض ځینو کې د ګټ ګزارنه به هم کړلي، ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو مشرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په لحاظ سره خو ډېر په اعلی پیمانه باندې و، په اعلی پایه باندې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا جواب نه دی ورکړی، هغه خبره کړله، دې ته په بل طرف باندې تللی. دغه کې موږ ته یو درس او یو سبق دی چې موږ که یو سړی مشر دی، هغه یو خبره وکړه، نو دا بل کشر دی خپله دا خبره د هغه واورېده ځان دې غلی کړي. عمل سړی کوي او که نه کوي، هو که جواب ورکې د برداشت او تحمل دا پکار دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ګټو گزارونه برداشت کوي، بد رد ویلی کېږي هغه برداشت کوي. نو ما او تا ته هم یو درس او یو سبق د دې دی چې مسلمانان زمونږ رونه دي، ټول رونه دي. نو هغه که یو خبره یو سړی وکړي، زیاته وکړي، تیزه وکړي، نو دا بل سړی دی بس خاموشي اختیار کړي، که دیم جواب ورکوي هغه هم ورکوي، په دې باندې جګړه جوړه شي. او خاص کر په دې رمضان کې، په دې روژه کې، نو چې ایله سړی یو خبره کوي هغه بل پسې تیزیږي او په دې کې جنګ جګړه جوړه شي. ولې وایي روژې راغستی دی. نو چې کله په یو سړي کې برداشت شي، د یو سړي زړه غټ دی، د یو سړي ظرف غټ دی، نو دی برداشت کولی شي. او چې یو سړی کمزوري، نو هغه بیا برداشت نشي کولی. د نسب په لحاظ سره با سړی کمزوری، نو هغه هم برداشت نشي کولی، خبر ورانه کی، جنگ جوړ کی، جګړه جوړه کی. او بعضې سړی د نسب په لحاظ سره خوښوي، لیکن د تربیت په دې طریقې باندې شي چې هغه یو دی. نو دې موږ هر یو سړی یو دی، هېڅ چا به تر اوسه پورې دا نه ویلي چې موږ دوه یو، هر یو سړی وایي زه یو یم. نو الله الصمد، الله بې نیازه دی. ما او تا ضرورتمن یو، په هر وخت کې زموږ ضرورت دی، هر شي ته زموږ ضرورت دی. او الله رب العزت هېڅ شي ته ضرورت نشتی. الله رب العزت د دې څومره چې کائنات دي د دې ټولو ضرورتونه پوره کوونکی دی. نو الله الصمد، الله بې نیازه دی، الله بې حاجته دی، بې ضرورت دی. لم یلد ولم یولد، دغسې یو که سړی ووایي زما هېڅ چا ته ضرورت نشتی. بعضې خلک وایي که دا ټول خلک زما خلاف شي، زما هېڅ چا ته ضرورت نشته، زه ځان یوازې پوره یم. نو دی به څه کوي؟ د خدایتوب دعوه به کوي؟ نه. لم یلد ولم یولد، دا الله صفت دا دی چې نه هغه د چا نه پیدا دی او نه د هغه نه څوک پیدا دي. لم یلد ولم یولد، د الله نایب نشتی چې الله ځان څوک نایب نه مقرر کړی، او نه الله د چا نایب دی. د الله څوک نازولی نشتی چې الله چا ته وي دا زما نازولی دی، نه نازولی نشتی د الله. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، او نشته د الله سره برابر په یو صفت کې یو تن.
یو تن هم د الله سره سیال برابر مشابه مماثل نشتی، نظیر نشتی. کاغه انسانان دي که پیریان دي که ملائک دي ارس شي دي، په اس یو مخلوق کې د الله برابری په یو صفت کې نه ملاويږي. اگر چې په بعضی الفاظ مشترک راشي، الله اوري ما او تا اورو، نو زما استا اوریدو دا یو شان دي، دا الله اوریدو بل شان دي. زما استا لیدل وی الله اینی، الله ګوري، نو ما او تا مینو ګورو، او الله هم اوري ګوري اینی، نو دا الله هغه لیدو هغه بل شان دي، زما استا لیدل بل شان دي. زما استا لیدل هغه چې لری کې نینو، چې ډیر نږدې کې پتندې باندې وته کې دا څه شی دی، نو هغه به لوګړي اخوا کې چې زه خو وینم کنه تا ما په سترګو باندې خو دي نه لیدل کېږي. دارنګه د اوریدو خبرې چې لری نو بیا نه اورو، ډیر نږدې شي او په وکه او ته چغه کې په چغه باندې ته خبرو کې نو وګ درال کون کو څه ته په قلاره خبرو کا. نو د الله صفت د اوریدو هغه جدا ده، هغه کامل له، هغه هر څه اوري، دا هر څه نه اوري، روی ک تیزی ارس اوري. تر دې پورې چې بعضی کتابونو کې راځي الله رب العزت د لیدو په لحاظ سره د اوریدو په لحاظ سره داسې دی چې کچری یو غټ د تحت سرا کې په تک تورا تیاره کې یو غټي او پاغي باندې تک تور میږي او هغه ګرځي رواني او د دغه میږي په زړه کې چې کم صدی هغه الله ته معلوم دی، او الله رب العزت د دغه میږي د خپو هغه کشاره چې د میږي د خپو کشاره اړو ما او تاسو نه محسوس کوو نه دغه. نو زما او تاسو په لحاظ سره د میږي حرکت هغه مونږ نشو نه لیدې شو، نه اورېدې شو، نه برداشت کولې شو. د میږي هغه خبره خو دغه سیده، لیکن الله رب العزت ته داغه د زړه چې څه پاغه کې څه سوچ او فکر دی، کم اراده ده، هغه ته معلومه ده. د خپو کشاره الله اوري او دې په دغه تک توره ګټه باندې دی الله یینی. نو د الله رب العزت صفاتونه هغه کامل دي. زما او استاد صفاتونه د نوم په لحاظ سره بشری کی، ما او تا هم سمیع یو، الله هم سمیع ده، ما او تا هم بصیر یو، الله هم بصیر ده. دغه سي نور صفاتونه لیکن د الله رب العزت صفاتونه هغه یو بل شان دي، دا زمنګ دا بل شان دي. نو نشته د الله سره برابر په یو صفت کې یو تن. دا یو غټه خزانه وا، دا خزانه چې کله د یو سړي په زړه کې راغله، نو وس د دې خزانه د پټولو، د دې د لری کولو، د تختولو، د غلا کولو وس خلق شته. انسانانو کې مشته، پیریانو کې مشته. پیریان چې دي نو هغه کې هغه ته شیطانان وای. نو دغه شیطان د عقیده خرابول غواړي، د عقیده توحید عقیده د دنه اغستل غواړي. زمونږ خلک پښتو کې وای چې د تش ډاګې نه به هوا سويسي یا د تش کندر نه به غل سويسي. نو چې کله د سړي سره سینا نو هغه باندې غل غدو به سبې راشي. نو دلته کې دا یو غټه خزانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د انسان شرمخ هغه شیطان دی. الشیطان ذئب الانسان. نو بیا شرمخ چې کوم بیزم آتی په کوم ظاهری دنیا کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل القاصه والناهیه والشاذه. درې قسمه بیزه شیطان ماتی. یو هغه بیزه ماتی چې هغه د کندک نه جدا شوی ده د هرس د وجینا، خوراک پسې هرس کړل او تله نو هغه ماتی. یو هغه بیزه ماتی چې هغه د سستی د وجینا د کندک نه شاته پاتې شي ده، او یو هغه چې هغه د نفرت د وجینا د نورو ګډو سره کله کله وهل وکړي او بیا په یو سیټ باندې رواني. نو شرمخ چې راشي نو عقب زماتی کم چې د کندک نه جدا شوي، کندک کې دن نه، نو هغه چې بهر وته ملاویږي نو کندک باندې حمله نه کوي. نو دغه څه شیطان دی
شیطان هم هغه انسان ماتی چې هغه د مسلمانانو د جماعت نه جدا شو، د نفرت د وجې نه جدا شوی دی، یا هغه د حرس د وجې نه، د مال د دنیا د حرس د وجې نه د مسلمانانو د ټولګي نه جدا شوی دی، او یا د نو حرس شو د نفرت د وجې نه شو، او د سستۍ د وجې نه شو، سستۍ د وجې نه دغه نه جدا شي، جماعت نه جدا شي، بل پسې راشي ماتی کی. ولم یکن له کفوا احد. نو دلته کې مسله د توحید ذکر کړه، نو خبره ورپسې دا ده زمونږ خو عام طور باندې غریزي علاقې دي، په دې کې کله کله سړی رواني په دې غریزي علاقه باندې، نو یو کوري هغې سپی او هغه سپی ډېر خطرناکي، سړی ځي نو هغه سپی پرېږدي نه، نو دی به د سپي مقابله کوي او که نه څه چل به کوي دی، که ګټ ول را پرېږدي هغه ګټ پسې ځي بیا ورپسې په ده پسې بیا واپس راځي، نو دی قدم نشي اخیستی، یو دوه قدم وبالي هغه پسې بیا راځي، بیا چې ویشړي نو بیا پسې دوه قدمه چې واخلي بیا پسې راځي. نو ښه خبره وایي دای هوښیار سړی هغه چې هغه آواز وکړي کور والو ته چې یو کور والو دا سپی کورې کوي، نو چې هغه سپی کورې کړي سپي ته آواز وکړي د هغه ځای نه، هغه سپی یو لکۍ کته کړي او لاړ شي کور ته ورننوځي، سړی په خپله باندې په قلاره باندې سفر وکړي. نو الله رب العزت موږ ته وس چل ښیي چې تاسو پسې دا شیطان خو راځي، دا شیطان چې دی نو دا خو یو قسم شرمخ دی، خو اختیاراتي زما دي، نو چې کله تا پسې دا راورسېد نو ته به دا ورپسې صورتونه الله رب العزت ذکر کوي چې ما ته آواز کوه، نو چې ما ته دی آواز وکړو نو دی زما په اختیار کې دی، نو زه به دنه کورې کم، زه به دنه لرې کم. نو اعوذ بالله ووایه شي. نو قل اعوذ برب الفلق، وایه پناه غواړم په رب د شلونکي. شپې وشلوله، تیاری وشلوله، رڼا یې ترې راوویسته، ځمکه یې وشلوله، د هغې نه تیغونه راوویسته، دارنګې د اسمان راوویستې، مختلف راځي قرآن کریم کې د دې ټولو تذکره راغله. نو قل اعوذ برب الفلق وایه پناه غواړم په رب د شلونکي. یا نو شلولو نه وروستو دغه ګڼ شیدونه دي، نو عام طور باندې معنی دلته کې په رب د سبا. قل اعوذ برب الفلق وایه پناه غواړم په رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي. تګه توره تیاره وه، نو هغې کې د شر د موذي ځناورو د هغې هغه احتمالات زیات وو، نو اوس وایي من شر ما خلق، یا الله ته به ما زما حفاظت کې د شر د هغه نه چې تا پیدا کړلی. شیطان هم الله پیدا کړلی، دا نور زنده سر چې دي موذي ځناور دي سیدونه دي هغه هم الله پیدا کړلی. نو من شر ما خلق، د شر د هغه نه چې پیدا کړي دي. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیرې نه کله چې خوره شي، کله چې پریوزي خوره شي. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکوونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي. یو خبره اصل کې وایي داسې شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د لبید ابن عاصم لونو سحر کړو، او د هغه سحر اثر رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې دا شوی چې هغه باندې هیر به راتلو دنیوي معاملاتو کې. نو دا سحر هم داسې یو شی دی چې لکه مرض دی، مرض یو سړي باندې راغی نو د مرض علاج کولی کېږي. نو الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ځای وښودو کوم ځای کې بیر زروان دی، په هغې کې دغه څیزونه یې دغه کړلي، او صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده د ملایکو په ذریعه باندې، نو هغه یې راوویستو، او دا د دواړو صورتونو کې 11 آیتونه دي، او هغې کې 11 غوټې وې، یو آیت به وي او یو غوټه به کولاوېده، چې دا ټول کولاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل دا آیاتونه دي، دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې نه وروستو چې کله به سملاسته، نو دا 3 واړه صورتونه دا به وي، لاسونه به یو ځای کړو، په دې کې به چوپ کړو، او په خپل بدن باندې چې څومره کم ځای ته په اسانۍ باندې رسېدو نو هغې باندې به راح کودو، او په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل نوسی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما هغه به هم دمول.
دغسې موږ ته هم دا تعلیم را کړلی تاسو کوئ دغسې. دارنګې د سحر جادو د نه کېدو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودل چې تاسو آیت الکرسی وایئ سحر او ماښام، ورسره دا دعا وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نو د باندې سحر جادو دا پې اثر نه کوي. دغسې نور دعاګانې قرآن کریم آیاتونو کې بعضې علماو لیکلي چې دا سړی وی یا کله دا دې باندې اوبه دم کی او هغه اوس کی، کله دې باندې دم کی او هغه په سړی په بدن باندې واچي، نو د سحر هغه اثر ختمیږي. نفاسات فی العقد د شر د هغه پوکو وهونکو نه په غوټو کې هغه لګیا دي دمونه کوي چپونه کوي، نو د هغې د شر نه به یا الله ته موږ ساتې. دارنګې ومن شر النفاسات فی العقد یو معنی دام کیږي چې د شر د هغې حیله کوونکو نه د شر نه به مې ته ساتې. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي. حسد باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دوه څیزونه داسې دي چې هغې کې سړی حسد کولی شي، او حسد په معنی د غیبته دی په هغې کې سړی پکې سیالي کولی شي، په هغې کې سړی رشک کولی شي، هغې ته سړی پسخېدی شي. او دا نور څیزونه چې دي دنیوي معاملات دي، په دې کې دنیاوي څیزونه په دې کې حسد کول دا جایز نه دی. او حسد د وجې نه د سړي نیکۍ هغه سوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد چې دی نیکۍ خوري. او خلک زموږ خبره کوي وی حسدي سړی هغه کامیابیږي نه. عربی کې وی الحسود لا یسود، حسدي سړی چې د کامیابیږي نه. نو یو سړی د خامخا د بوج پوچا په بل باندې څه شی سود کیږي نه، پیرزو کیږي نه، نو دغه سړی همیشه د پاره خپل زړه خوري. نو دوه څیزونه یو هغه دی چې یو سړی له الله علم ورکړلی، قرآن یې وله ورکړلی، او هغې ته سړی پسخیږي چې زمام دې سوی ما هم قرآن کریم ویلی، قرآن کریم مې په خلکو ته بیانولی، قرآن کریم مې خلکو ته رسولی، په تراو کې ویلی کېږي، په تراو کې مې ویلی. نو دا یو سیالی ده یا یو غیبته ده، یو پسخېدل، نو دا جایز دي. او دویم هغه سړی چې هغه الله مال ورکړی او هغه په نیک کارونو کې خرج کړي، په غریبانانو باندې، په کونډه رونډو باندې، په جماعتونو کې، په مدرسو کې، په کم چې د نیکۍ ځایونه دي، لارې کوڅې وغیره، کم چې رفاه عامه کارونه دي، په هغې کې لګي. نو سړی وایي چې زما مال وی ما به هم په دې غریبانانو باندې تقسیمولی، ما به هم دغسې جماعتونه به جوړولی، لارې کوڅې به مې جوړولی، دا به مې کولی، هغه به مې کولی. نو په دې کې هم پسخېدل دا جایز دي. حسد د دې کې جایز دی، د دې نه علاوه نورو کې حسد جایز نه دی. ورپسې صورت دی. نو په دې صورت کې د انسان درې منزله ښیي. انسان باندې یو حالي د ماشوموالي، یو د ځوانۍ حالي، او یو د بوډاوالي حالي. د وړوکوالۍ په حال کې د خوراک سره کاري چې څه په لاس ورځي جوخلې ته رسوي، هغه د خوراکي او که نه هغه په دغه خبره باندې پوهېږي نه، په هغه پیژني نه، لکه هر څه چې څه شی رااخلي جوخلې ته رسوي. نو د ماشوم د خوراک سره کاري، او چې کله ځوان شي نو دی بیا خپل لاس کله چوتوي او وایي زما مقابله به څوک وکړي. نو د هغه سره طاقت راشي، په سینه کې طاقت دی، په مټو کې طاقت دی. او دریم بوډا شي نو هغه محتاج شي، نو بیا نوسي ولا کله لاس ورکړی او کله زوی ولا لاس ورکړی، او کله یو طرف ته کم طرف ته تلل غواړي نو هغه د بل په سهاره باندې ځي. نو الله وایي په دې درې واړو حالتونو کې ستا رب زیم، ستا مالک زیم، او ستا الہ زیم. نو دا غي خبره کوي، مطلب دا چې تا باندې انقلابات راځي، ما باندې نه راځي. ته اول کې یو شان وي، بیا بل شان شوي، بیا بل شان شوي. او کله چې د ځوانۍ حال دی نو د ځوانۍ حال کې ځان ته غره کېږه مه، بلکې دغه طاقت نام د الله په اختیار کې دی. او الله رب العزت کله کله داسې کوي هم ناڅاپه په ده باندې یو د خېټې بیماری چې پرې راولي چې 2 پیرې دی بیت الخلا ته لاړ شي،
دوه پیرې هغه ځینه واپس راشي نو بیا یې سترګې کړاغې ختلي او بیا یې لاسونه یې رپېږي خپې رپېږي. ولې پرون خو تا وی چې زما د مټې مقابله به څوک وکړي او نن دغه الله رب العزت په ده باندې دا حالت راولي. دی ملک الناس واقدار د خلکو، بادشاہ د خلکو، الہ الناس او مددگار د خلکو، حاجت روا د خلکو، من شر الوسواس الخناس د شر داغه وسوسې اچونکي پټنا، الذي وسوسو فی صدور الناس اچ وسوسې اچي په سینو د خلکو کې، من الجنه والناس د جناتو نه کده انسانانو نه. کدغه وسوسې اچونکي بعضی وخت کې جناتی شیطانانی هغه وسوسې اچي او کله کله دا انسانان هم دغه سي وسوسې اچي. یو سړی بل ته تیره کوي، یو سړی هغه باندې بعضې د دین خلاف د معاشرې خلاف کارونه کوي نو په نورو په ګناهونو باندې په هغې باندې برانګېخته کوي چې دغه ګناه وکړه نو لګیا دی من الجنة والناس وسوسه واچوي دا چلو که دا چلو که پلانکي ته داسې ووې پلانکي داسې ووې نو کله چغلخوري کوي د یو بل سره دشمنی پیدا کول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة قطات، کم چې دا چغلخور دی دا به جنت ته نه ځي. ولې دی دوه جنګ دارنګې موږ ته ویلی شوي دي چې من ينقل الیک فهو ينقل عنک، کم چې تا ته د بل سړي خبر را رسوي پلانکي تا ته داسې ووې چغلي کوي نو دی بستانم اخلي نو دی بستانم هلته کې هغه ته رسوي نو دی دشمني راولي. نو دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سړی چغلخور سړی به جنت ته نه ځي. نو من الجنة والناس د جناتو نه کې د انسانانو نه. قرآن کریم اختتام ته ورسید. عام طور باندې طریقې کار دی چې قرآن کریم اختتام ته ورسی نو دا بیا شروع کول چې وی شیطان خوشحالیږي چا خوشحاله نشي نو موږ دوباره بیا شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. ټول صفتین واقدار د ورځې د جزا ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی عبادت کو منګه او خاص تعالی امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کلک کی منګه پنی غلار. صراط الذین انعمت علیهم، لار دا کسانو چې دا انعام کړل پاغي باندې، غیر المغضوب علیهم نه غضب کړی شی پاغي، ولا الضالین او نه گمراه دي. دا صورت د ټولو نه جامع صورت ته، ټولې خبرې د دې داسې مثال له چې دا متن دی او دا قرآن کریم نور څومره چې دی دا ټول د دې شرحه ده. نو اول کې الحمدلله ویلی نو داغي تشریح په دې ورپسې قرآن کریم کې میلاویږي. رب العالمین دی نو داغي تشریح ده. الرحمن الرحیم دی، مالک یوم الدین، دارنګه ایاک نعبد و ایاک نستعین، د دې ټولو تشریح د هر جمله تشریح رستو په قرآن کریم کې میلاویږي. عبادت د الله حق دی، عبادت کاغه بدنی دی کاغه مالی دی، د جب عبادت ته دا ټول د الله حق دی، الله لکول غواړي. دارنګه مالی عبادت ته کاغه زکات ته کاغه عشر دی کاغه سرسایه وغیرہ دی، دا ټول بدنی عبادت دا مالی عبادت ته نو دا هم د الله د پاره کول غواړي. مال کې سړی ورکی غریبانان له ورکی صدقه ورکی نو هم د الله په نوم باندې داسې نه چې هغې کې بله خبر راشي نه دا د بل چا په نوم باندې. دارنګې امداد چې غواړي نو د الله نه به غواړي د بل چا نه، داسې نه چې بل چا ته آواز کې ته زما امداد وکړې، نه امداد کوونکی هغه الله دی. کم چې د اسبابو د لاندې نو سړی ویلی شي زما سره تعاون وکړه، زمونږ سره دلته څه کار کول غواړي هغې راشه سبا کار کوو، یا یو سړي ته اوبه راکړه بل څه وکړه بل څه وکړه، نو دغه د ظاهري کارونه دي د اسبابو د لاندې دي نو دا خو ویلی شي. لیکن چې کوم د اسبابو نه بالاتر دي نو هغه دا نشي ویلی. ډاکټر ته نشي ویلی چې ما جوړ کا، ډاکټر ته به دا ووایي ماله دوايي راکا، دا مرض دی زما ماله دوايي پکار ده، دوايي بدر کی، خو دوايي کې جوړېدل نشتی، جوړېدل دقه دوايي سړی اخري سړی جوړ نشي، خنا جوړ شي، خم مرض تیز شي، او کله داسي چې وی خوري الله رب العزت پاغي کې اثر واچي او الله نه سوال کو، د ټولو نه غټ سوال کوړو کې سوالي. تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو سړی په داسې ځای کې روان دی چې
دغه د پیزار تسمه وشلیدا نو دی به د الله نه غواړي یا الله زما د پیزار تسمه وشلیدا زما د انتظام به تکې نو کېدای شي د مخې ته لاړ شي ورسي او هلته کې د سره پیسې به وي هغه به دی ورکي ځانله به تسمه واخلي دکان کې نو غوښتل پکار دي د الله نه دا نه چې بل څوک ظاهر کې سوخکاری نه او د आवाज کې چې مالا به تسمه بل څوک راکې आवाज کې یا پلان کې بابا موږ له تسمه ته راکې مالا ما پیزار تسمه شلیدل ما پیزار تسمه انتظام به تکې دا کم خبرې چې وشوې په دې باندې د ملګرتیا پکاري نو ملګرتیا هغه په دې لاره باندې چې تللی نو هغه صحابه کرام دي هغه تابعین دي تبع تابعین دي نیکان صالحان علما هغه په دې لار باندې تللی نو یا الله زمونږ د هغې سره ملګرتیا په دې لار باندې نصیب کړي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړلی غیر المغضوب علیهم نه د غضب کړی شی په هغې ولا الضالین او نه هغه ګمراه دي الله رب العزت ته زمونږ دا ختم څومره چې وشو قبول دي کړي الله رب العزت ته دلته کې څومره کسان چې راغلي ناست دي د ختم کې شریک شوي دي نو الله رب العزت ته د دې دنیا او آخرت د پاره د ذریعہ د نجات او ذریعہ د خیر او د برکت وګرځي درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن کریم سرته ورسید په دې کې به ډېر شی موږ نه کوتاهیانې شوي غلطیانې به شوي څه به سهون شوي څه به قصدن شوي الله رب العزت ته ټولې معاف کړي الله رب العزت ته د دې پوره اجر او ثواب زموږ ټولو کوم چې حاضرین دي دې ټولو ته ورسوي الله رب العزت ته زموږ چې څومره استادان دي که زموږ خپلوان دي رشتہ داران دي وفات شوي دي الله رب العزت ته د هغې تقصیرات معاف کړي الله رب العزت ته په جنتونو کې والا اعلی مقامات ورکړي وس دا تازه غم چې شوی دی جمال الدین استاذ مور وفات شوي ده الله رب العزت ته هغې مغفرت نصیب کړي او الله رب العزت ته پسماندگانو له صبر جمیل ورکړي الله رب العزت ته زموږ په دې حاضرینو کې چې څومره بیماری هر قسم بیماری چې الله رب العزت ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي څومره ضرورتمني د چا په زړه کې څه شرعي ضرورت وي حاجت وي الله رب العزت د خپلو غیب خزانونه پوره کړي الله رب العزت ته زموږ په ملک پاکستان حفاظت وکړي الله رب العزت ته زموږ د مساجد او د مراکزو د هغې حفاظت وکړي الله دې زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي الله رب العزت ته زموږ په دې علاقه باندې پاکستان باندې د امن صادر خور کړي الله رب العزت ته د حرمین شریفین حفاظت وکړي الله رب العزت ته دغه تلل راتلل دا بیا آزاد کړي او الله رب العزت ته دغه رونق بیا بحال کړي الله رب العزت ته زموږ څومره د چا په زړه کې څومره شرعي ضرورتونه دي حاجتونه دي هغه خپل هر یو سړی وغواړئ او د هغې نه وروستو بیا نوره دعا کوو یا الله دا چا چې څومره دعاګانې وغوښتې الله په خپل در کې قبول کړي څومره چې ضرورتونه دي الله رب العزت د غیبو خزانونه یې پوره کړي څومره زموږ قرضداري دي د قرضونو انتظام ولو کړي څومره چې بیماران دي صحت کامله عاجله وله ورکړي څومره زموږ نور ضرورتونه دي حاجتونه دي د خپلو غیبو خزانونه یې پوره کړي څومره زموږ بعضی خلق دي چې هغه په جیلونو کې پراته دي او بې قصوره دي الله رب العزت ته په خیر او خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راورسي الله رب العزت ته زموږ حامی او ناصر شي اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم قنا عذابک یوم تبعث عبادک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله رب العزت کله چې مونږه د دنیا نه رخصتۍ الله دې په داسې حال کې مونږ رخصت کړي چې الله زموږ نه راضي او الله رب العزت په آخر کې مونږ ته د لوی کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.